بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پدې کې ما تاسو وی کنه چې کتاب هر سبق چې نه داغه خلاصہ چې په دې سبق کې موږ ته کمی خبرې کوي نو دا یادول ضروری لکه پرون سبق کې موږ یو د بلاغت تعریف زده کړو چې مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتها. دویم د حال تعریف موږ زده کړو چې حال څه ته وایي، مقتضا څه ته وایي، مقتضى الحال څه ته وایي، کلام مطابق د مقتضى الحال دا څه ته وایي. دا خبره دا غینه بعد موږ بیا دا خبره وکړه چې لکه د حالات بدلیږي را بدلیږي نو دا حالات د بدلیدو د وجنه کلام هم بدلیږي را بدلیږي. پوه شئ لکه یو ځای کې د نکیره راوړل پکار دي نو دا حالت مباین دی هغه حالت نه کم ځای کې چې مسند معرفه راوړل دي په کم ځای کې یو حالت تقاضا کوي چې دلته کې د اساس په وصل سره جمله په وصل سره ذکر کړل شي نو دا مباین دی هغه حالت نه کم حالت چې تقاضا کوي چې لګي په فصل سره ذکر شي. دغه شان دی یو حالت تقاضا کوي چې دلته کې د شذونه مطلق ذکر شي نو دا مباین دی هغه حالت کم ځای کې چې یو څه موقعیت ذکر کولای کېږي. پرې باندې پوه شئ دغه شان دی وای مخاطب زمونږ ذکیر او مخاطب زمونږ جنده او خيار کسته نو دا تقاضا کوي چې دا په دې احوال سره خبر وکړل شي نو دا مباین دی د هغه حالت نه کم چې زمون مخاطب چې دا غبي کشي دا غبي ته یو شان خبره کیږي دا بل څه. اوس نن سبق کې دا وای چې د کلام هغه شان د کلام عزت د کلام هغه خوږواله دا مرتفع کیږي اوچت کیږي چې حالا چې کله هغه د مقتضى الحال مطابق وي دغه اعتبار مناسب د مقتضى الحال خیال په وساتل شي کنه د مقتضى الحال خیال په وساتل شي نه د کلام په حسن کې ارتفاع راځي او چې کله د مقتضى الحال خیال په ونه ساتل شي نو کلام اگر چې فصیح وي خو د دې هغه شان د کلام کته خلق ویل کاسي وي دې سي ته کوي مړه سي وي چې لکه یو حالت یو شان دي او د په هغه حالت مطابق خبره کوي نو دا کلام شان اوچتيږي او چې حالت یو شان تقاضا کوي د بل شان خبرې کوي نو په دې باندې دا حالت څه کیږي دا کلام هغه شان په دې سره ختميږي. نو شوي یو خبره دا کو وېمه خبره ده چې مقتضى الحال او اعتبار مناسب دا دوانه یو شی دی لکه مخکې دا وی چې مخبرون سبق دا وی چې کلام د مقتضى الحال سره مطابق راوړل کلام د مقتضى الحال سره مطابق راول نه مطابق د مقتضى الحال له و دل لګی دا وې کله چې په کلام کې د اعتبار مناسب خیال وساتل شي او دا کلام د اعتبار مناسب سره راوړل شي نو په دې باندې کلام شان اوچتيږي او چې د اعتبار مناسب خیال په ګونه ساتل شي د کلام هغه شان کمیږي نو دا مقتضى الحال او اعتبار مناسب د دوانه یو شی دی. دا دوه خبرو کې به زو مخکې یلکه پوه شو به باندې و ارتفاع شأن الكلام او ارچتیدل د شان د کلام په حسن کې والقبول او په قبول کې بمطابقته چې کله دا مطابق وي د مطابقت کې د کلام للاعتبار المناسب الاعتبار المناسب سره وانحطاطه او انحطاط شانه یعنی د کلام د شان خطه کېدل بعدمها اي بعدم مطابقت للاعتبار المناسب چې دا حال راځي د کلام غشان حال کمیږي چې دا د اعتبار مناسب سره دا کلام مطابق نه وي. یعنی په دې اسانه خبره من تاسو پوښ ولای څه خبره په پښتو کې وای چې کله په کلام کې د اعتبار مناسب رعایت وساتل شي او جدي کلام غشان اوچتيږي او چې کله په کې خیال ونه ساتل شي دا وای وز دا اعتبار مناسب څه ته وای نو د اعتبار مناسب تعریف کوي چې دا هغه حالت ته وای چې دا حالت تقاضا کوي چې دلته د کلام په دې طریقې سره والمراد بالاعتبار المناسب مراد اعتبار مناسب سره الامر الذي هغه کار دی اعتبره المتکلم چې اعتبار کوي دا غي متکلم مناسبا للمقام چې مناسب د مقام سره بحسب السلیقه په اعتبار د سریقې طبيعت سره او بعزب تتبع تراکیب البلاغه یا دا چې لکه تب د بلاغه او په تراکیبو کې بسوچ کې د بلاغه او جملو ته بګوري چې بلیغ خلق چې کم دی چې دا غي خبر بخل کو باندې اثر کوي هغه په دې موقع باندې څنګه خبرې کوي
په دې مقامه څنګه خبرې کوي لکه ته واده لذي ته کوجدل لذي دا غي نو مخکې مونږ دا وایو کنه چې لکه ختم لازمه د ختم د پاره ماته یو بیان نه ولېګا د ختم د پاره ماته یو بیان نه ولېګا د ختم د پاره ماته د پلان کې وایس وکا یا ما دا وکړه چې زال ته زم سبا کمی کمی خبرې کوم نو دغه تتبع د تراکیب د بلغه وي تراکیب جملو ته ویل کېږي نو الله کې چې د ختم لاړ شي د قران مجید ختم لاړ شي او دې پکې په واده باندې تقریر شروع کی نو دا خلک مړه ساروي او د ګروسو سلیږي او سیوي نو دې خلک وایي کنه ها نو ګوره د کلام د شان ولې قطه شو ځکه چې د اعتبار مناسب خیال بګین نه ساتل وایي به معنی کنه يقال اعتبار معنی کړه و اعتبرت شيء اذا نظرت اليه وراعيت حاله کله یو څه ته ګوره داغه د حالت رعایت وساتو نو خلک وایي اعتبار وکړو ودلګي اراد بالكلام الكلام الفصيح وې د دې د اعتراض د جواب دی اعتراض دا دی چې ته وې کنه چې یو د اعتبار مناسب خیال وساتل شي په کلام کې او کلام داغه مطابق راوړل شي نو دا خو لکه بلاغت ته دا سره بلاغت ته او چې ونه ساتل شي جو دا خو فصاحت ته کو نه سره فصاحت نه نو دی وای چې موږ دا خبره کړې ده مخکې نه چې مع فصاحتها د کلام نه مراد کلام فصیح دی یعنی کلام فصیح وي خدای اعتبار مناسب راوړل شي نو اوچتواله د کلام پای باندې راشي یعنی کلام خو برابرۍ کې بلی خو باندې چې هغه لپاره خو فصیح کېدل نه مکه ضروري کنه د فصیح نه مراد کلام د مبلی خو کلام ته چې هغه به کلام فصیح چې کلام فصیح نه وي نو پای کې خود سره حسن ناراضي نو یو کلام فصیح نو پای کې حسن وي خلقا پدې کې دا دغه چې پکې دا شان د کلام چې پکې اوچتيږي نو دا بدل سره اعتبار مناسب سره دا اوچتيږي پوه شو به معنی او بل دا کنه و چې دا حسن پدې کې راځي دا حسن د ذاتی نه طبيعي نه نه حسن پدې کې ذاتی نه طبيعي زګه طبيعي حسن چې دا د محسنات د وجه نه راځي محسنات لفظيه او معنويه په علم البديع کې بیانېږي او دلته دا حسن پدې کلام کې دا حسن ذاتی دی حسن وګوره واراد بالكلام الكلام الفصيح وهي هغه کلام چې د اعتبار مناسب راوړل کېږي نه کلام د مراد من کلام فصیح ده وبالحسن ده حسن مراد الحسن ذاتی الداخل في البلاغه وهي حسن ذاتی د مراد کوم چې بلاغت په تعریف کې داخل له دون العارضی وهي حسن مراد حسن عارضی نه ده الخارج یا خارج وي لاصوله بالمحسنات البديعيه ځکه چې دغه حسن عارضی عازلیږي په محسنات بديعيه سره وشوي فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب دا وشوي چې دا مقتضى الحال او اعتبار مناسب یو شی دی پرون چې سبق وینو په پرون په سبق ویلو چې بلاغت څه ته ویل کېږي مطابقته لمقتضى الحال بكلام مع فصاحتها چې کلام په مقتضى الحال مطابق وي وس دی وای چې اعتبار مناسب کا چې تخیل وساتل شي په کلام غلای مطابق کلام راوړل شي دا کلام چتواله شو کېږي نو دوی چې دا پرون مې مقتضى الحال او نن مې اعتبار مناسب وي نو دا اعتبار مناسب او مقتضى الحال د دوه یو شی دی فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب مقتضى الحال جنن دا دقه اعتبار مناسب دی للحال د حال لپاره والمقام د مقام لپاره يعني اذا علم کله چې دا معلومه شوله ان ليس ارتفاع شان الكلام الفصيح في الحسن الذاتي چې ناراضي د کلام فصیح غا شان او جديدل په حسن ذاتي کې الا مگر بمطابقته للاعتبار المناسبه چې کله دا مطابق وي د اعتبار مناسب سره علامه يفيد اضافه المصدر او چې فائدہ ورکړي اضافت د مصدر لکه ارتفاع شان الكلام و ارتفاع مصدر د اضافت شان د کلام ته شوی دی نو دې مطلب دا شو چې شان د کلام اوچتیږي د صرف او صرف په اعتبار مناسب سره اوچتیږي ومعلوم او دا خبره د مخکې معلومه ده انه انما يرتفع بالبلاغه چې دا کلام شان چې اوچتیږي دا په بلاغت سره اوچتیږي پس سره بلاغت څه ته وایي التي هي عباره عن مطابقه الكلام الفصيح لمقتضى الحال چې دا بلاغت عبارت ته دا هي کلام نه چې مطابق ها کلام فصیح چې مطابق د مقتضى الحال سره وشوي فقد علم ان معلومه شولا ان المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد اعتبار مناسب او مقتضى الحال مراد یو دی والا کدس نشي لما صدق نمثل انه لا يرتفع چې نو چتیږي الا بالمطابقه چې کله مطابقت راغلی د اعتبار مناسب سره ولا يرتفع الا بالمقتضى الحال او دا لو چتیږي مگر حاله چې کله کلمه د مقتضى الحال مطابق وي فليتامل وبلي خبره باندې خزان پوغه سوچ پوغه
یا لکه تاسو پوه شو به معنی ها. وصف البلاغه صفه راجعه لللفظ د دې څنګه په علامه عبدالقاهر جرجاني رحمت الله علیه باندې چا اعتراض کړو. علامه عبدالقاهر جرجاني چې دی نو هغه دا بلاغت د لفظ صفت ګرځولې کله وای چې دا د لفظ صفت ده او کله وای چې دا بلاغت د معنا صفت ته راجع ده لفظ ته. نو موږ ورته دې اشاره ورته جواب ورکړی دی علامه نصفی رحمت الله علیه دا نصفی نو دا جواب ورکړ علامه یعقوب صدیق چې دا بلاغت دا صفت ته چې راجع د لفظ دا خو اسنه چې دا لفظ د الفاظونو مرکب دی بلکې د دینه چې لکه دا د معنی فائدہ ورکړي د معنی فائدہ ورکړي لکه پوه شو به معنی ها. نو د دې وجنه وای فصاحت کله کله د بلاغت اطلاق په فصاحت باندې کیږي کله کله د بلاغت اطلاق په سمانه په فصاحت باندې کیږي ځکه چې فصاحت د دې کار خود له لفظ سره دی کنه کوی به معنی. نو لاول صرف تاسو دې سور زه ته وګورئ لکه زمون په دې کې چې رقم تلخیص المفتاح سره لیکل لګا نه د چا په دې کې سور نه نو نه به ورته کړي نه غنې نه ته وګورئ. فالبلاغه صفه راجعه الى اللفظ ویسے بلاغت دا صفت راجع ده هغه صفت چې راجع ده لفظ دا باعتبار افادته المعنى په دې اعتبار سره چې دا لفظ دا معنی فائدہ ور کوي. وکثیرا ما او ډیر کرتا یسمى ذلك فصاحه ايضا دیتا د بلاغت ته فصاحت هم ویل کېږي. هغه پوه شو به معنی دا عبارت په اصل کې د علامه جرجاني رحمت الله علیه باندې اعتراض جواب دی چې علامه جرجاني رحمت الله علیه کله دا بلاغت دی و چې صفت د لفظ دی او کله و چې صفت د معنا دی. نو دا وایي چې دا بلاغت صفت د لفظ دی خو د مطلق لفظ نه بلکې هغه لفظ چې هغه بوتلون کې وي چې فائدہ ورکړي دی معنی هغه لفظ چې فائدہ ورکړي د څه دی معنی. فالبلاغه صفه راجعه الى اللفظ بلاغت دا صفت راجع ده لفظ تا بمعنى انه كلام بليغ فدي معنى سره چې دا کلام بلیغ ده لكن لا من حيث انه لفظ وصوت فدي سره نو چې دا ځکه لفظ ده چې دا د الفاظ او د صوت نه روغ ده وصوت يجتمل على بعض الحروف دي لفظ وي کنه نو دا لفظ نه مرادو لکه یو خو لفظ منګه په دا چې منګه څنګه راولو منګه ویل لکه یو لفظ دی لفظ څه ویل کېږي لفظ په لغت کې په معنی د غردول سره دی په اصطلاح کې هو صوت يشتمل على بعض الحروف هغه صوت ته ویل کېږي هغه اوس په بعض حروف باندې مشتمل وي نو دا الفاظ نه دي مرادو دا لفظ نه مراد بلکې کوم لفظ مراد دی بل به اعتبار افادته المعنى بالترکیب چې په اعتبار د دې سره چې دا فائدہ د معنا ور کوي الغرض المسوخ له الكلام یعنی هغه غرض چې چلاولای شوی راوړل شوی دغه لپاره کلام بالترکیب وي بالترکیب دا بار فجر او دا مجرور دا متعلق ته په افادته پوره به اعتبار افادته په مصدر پوره نو دا پکې ترکیب مرکب هم کړل ښه او خو به کوم ترکیب کړل وذلك دی وي لان البلاغه كما مر عباره عن مطابقه الكلام الفصيل مقتضى الحال ولکه څنګه چې خبره مکه تیر شوې ده چې بلاغت څه ویل کېږي دا عبارت ته د هاي کلام فصیح چې کوم د مقتضى الحال مطابق وي وظاهر او ظاهر خبره ده چې ان اعتبار المطابقه وعدمها چې دا کلام د مقتضى الحال مطابق دی او نه مطابق انما يكون باعتبار المعاني دا کېږي په اعتبار د څه سره لمعنی سره والاغراض التي لا يساغ لها الكلام او اغراض لهي لپاره کلام چلولېږي لا باعتبار الالفاظ المفرده نه یوازې په الفاظ مفرده سره او نه به یوازې والکلم المجرده او نه په یوازې کلمو سره بلکې دغه لفظ سره او په اعتبار د دې سره چې دا فائدہ د معنا ورکړي فائدہ رسور کوي د معنا یعنی مطلب دا چې کله دا ترکیب کې راشي کله دا یو ځای راشي نو الفاظ دي خو د یو معنی فائدہ ورکوي وکثیرا ما او ډیر کرتا کثیرا ما سمانا یو خدا خبره کوي چې دا کثیرا منصوب ولري وینو سبا علی الظرف دا ظرف د وجنه چې دا ظرف زمانه مفعول فيه بوقع کیږي لانه من صفه الاحيان لغلا صفه الاحيان باجه محذوف ده وکثیرا ما سره چې دا مال کېدل لري وای ما لتاکید معنی الکثرت دا ما چې دا د کثرت ولا معنی تاکید لپاره غلره وذا کثیرا ما چې ده کنه دا مفعول فيه دا نه مفعول فيه د چا لپاره ده نو ولا عامل فيه قوله عامل بلګي د مصنف دا قول له يسمى ذلك وكثيرا ما يسمى ذلك نو کثیرا ما دا به مفعول فيه شو او دا يسمى ذلك دا بولا د دې پورې متعلق شي د دې لپاره مفعول شي
ويسمى ذلك او ویلګي دغه وصف مذکور ده فصاحه ايضا فصاحت ورته ویلګي لکه څنګه کما يسمى بلاغه لکه څنګه ورته بلاغت ویلګي حيث يقال لك ویلګي چې ان اعجاز القران چې بشکره د قران دا معجز کېدل من جهه كونه په دې اعتبار سره چې دا په اعلی طبقه د فصاحت کې یراد به هذا المعنى دا معنی غسر کېږي وای دا صفت دغه چې ده دا بلاغت دا لفظ تراجع دی خو په دې اعتبار سره چې دا معنی د دغه ورګ په دې اعتبار سره چې دا د افاده د معنی ورګي فائدہ د معنی ورګي د دې وجینا دی بلاغت ته کله کله فصاحت هم ویلېږي لکه د عربیانو په منځ کې د بلغاو په منځ کې چې دا جمله ده سیده چې لکه اعجاز قرآن یعنی د قرآن مجید معجز دی ځکه چې دا د فصاحت په اعلی مرتبه باندې دی ځکه چې دا د فصاحت په اعلی مرتبه باندې نو دغه لګي د فصاحت نه مراد بلاغت ده نو خبره دا شو کنه چې بلاغت کلام ته فصاحت هم کله کله چیندا ویل کیږي پوه شو به معنی وسوي ولها طرفان بس نه بس ته دا واړو شوه دا نو ګوره موږ څه خبره وکړه یو خبره موږ دا وکړه کنه چې کلام دا چې مدري شان به کله اوچتيږي نو چې کله د اعتبار مناسب خیال وساتل شي د اعتبار مناسب مطابق کلام راوړل شي نو بری سره د کلام شان اوچتيږي او چې د اعتبار مناسب خیال وګونه ساتل شي نو بری سره د کلام هغه شان راغورځيږي بیا اعتبار مناسب او مقتضى الحال لا یو شی او بلاغت د لفظ قسم دی او کله معنا قسم دی نو بری کې دا خبره تر وشله غدري خبره واړو شابه